بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د حسبان میډیا پینل ګرانو کتونکو اوریدونکو، دا ټیم تاسو مونږ ګورئ د حسبان میډیا پینل نه د خیبر پښتونخوا ټول نه غټ ډیجیټل نیټورک کوم چې تاسو لمحه بلمحه تاسو خبرئ او د باجوړ ګیر مومند یا د خیبر پښتونخوا چې څومره هم خبرونه وي او یا د ملک څومره خبرونه وي د هغو نه د خبرېدو دپاره د حسبان میډیا نیټورک چې کوم ټیم دی نو دې کوشش کوي چې د په هر ټایم کې تاسو باخبره وساتي. څنګه تاسو ته معلومه ده په ضلع باجوړ کې یو ځل بیا اوس د الیکشن سرګرمیانې شروع دي او د الیکشن دپاره چې کوم هغه ګرمه ګرمي ده هغه شروع ده. ځای په ځای چې کوم کینډیډیټ دی هغه جلسې کوي او دغه شان ته چې کوم دی نو سبانۍ چونکې اخرنۍ ورځ ده، نننۍ چې کومه ورځ ده نن د جلسو د 12 بجو پورې هغه ټیم دی ختم به شي نو بیا جلسې او هغه هر څه چې کوم دي دغه ګرمه ګرمي به ختمه شي. بیا سبا چې کومه ورځ ده نو په سبانۍ ورځ کې به خلکو ته چې کوم دی نو نتیجه میلاویږي چې کوم کینډیډیټ به دا ګټي. زما سره سلطنت صاحب ما ریډیو سابق انکر د پښتونخوا ریډیو چې کوم دی نو انکر دی اوس موجوده انکر او دغه شان چې کوم دی د پریال کاسمیټک صاحب پاکستان برانډ امبیسیډر او دغه انکر هم دی. نو ډیره زیاته مننه کوم زما سره مرسته کړې په پروګرام کې سره ناست سایز فرق ډیر ته وایي. شکریہ ډیره زیاته مننه اسیم صاحب تاسو هم او د حسبان میډیا پینل چې کوم کتونکي دي سپیشلی زموږ مسافر کوم چې د وطن نه بهر دي الله دې خوشحاله لري. څنګه چې اسیم صاحب په خپلو خبرو کې ویل چې سبا به الیکشن کېږي د القائن 8 او پی کې 22 دپاره کوم باندې چې الیکشن ځنډولی شوی دغه الیکشن لمحه به لمحه خبرې به تاسو ته او خبرونه به تاسو ته مونږ انشاءالله وړاندې کوو. کوم چې زمونږ کتونکي دي هغوی ته وایو چې تاسو انشاءالله د حسبان میډیا پینل سره پاتې شئ او تاسو ته به د هر ساعت خبر هغه به سره شیر کوو چونکې موږ به پیډ ورک هم کوو یعنې مطلب دا چې خپل ووټ به هم کاسټ کوو کوشش کوو دغه شان ته چې کوم خلک ووټ کاسټ کوي د هغوی ویډیو به ستاسو سره شریکوو تصورات به سره شریکوو او چونکې موږ ته هم د نیشنل میډیا اکریډیشن کارډ میلاو شوي دي نو موږ به هم انشاءالله کوریج کوو او دا ده چې الله دې وکړي چې په پوره من طریقې سره په زبردست ماحول کې چونکې باران او بجوړ کې بارانو ډېر زیات نقصان وکړ الله دې نور خیر پېښ کړي. الله دې وکړي چې اسمان شین وي سبا او په یو ښه ماحول کې د الیکشن سر ته ورسېږي. موږ په ووټرانو باندې هم غږ کوو چې تاسو ډېر په فرینډلي ماحول کې پوزیشن ته راشئ. دا شان ته چې کوم قایدین دي هغوی ته هم د اپیل کوو چې تاسو خپل ورکر چې کوم دی په خپل اعتماد کې وساتئ. الله دې وکړي چې داسې واقعه پېښه نه شي. بهرحال زموږ به کوشش دا وي خپلو کتونکو دپاره چې حسبان میډیا پینل چونکې دا یو ډیجیټل زه به دا نړیوال نیټورک دی کوم چې ډېر بهترین بر وقت مصدقه خبرونه ستاسو سره شیر کوي. نو د دې لوی الیکشن چې کوم د حلقه ان 8 او پی کې 22 دپاره به کېږي سبا څنګه چې الیکشن سټارټ شي انشاءالله تاسو ته په دې حسبان میډیا پینل باندې در اخرنۍ نتیجې د راتلو پورې به تاسو سره موږ ملګري یو. زموږ به کوشش دا وي چې تاسو به خبره وساتو. جاسم نو څنګه چې ساحل صاحب ویل اوریدونکو ته پته وي چې دا انتخابات چې کوم دي دا اوس ضمني الیکشن دی. یعنې تاسو ته پته ده چې په 8 فروری باندې چې کوم دی د الیکشن د انعقاد شو خو چونکې ډېره د بدقسمتۍ د وجې دلته یو پېښه راغله کوم چې یو ډېر نوجوان ځوان د پی ټي آی قیادت ریحان زیب خان هغه چې کوم دی نو شهید کړلی شو د هغه د وجې چې کوم دی نو په پی کې 22 باندې او په ان 8 باندې هغه الیکشن چې کوم هغه ودرولی شو. نو دغه الیکشن دغه چې کوم دې ځای ته ورسېدلو او اوس یو ځل بیا په دغه باندې د انتخاباتو د سلسله چې کوم د شروع ده د ډېر وخت نه چې کوم دی نو ټول کینډیډیټ لګیا دي هر یو پارټۍ والا هر یو کینډیډیټ د دې کې خدای بلا چې کوم دی نو کینډیډیټ ولاړ دي آزاد دي څه پکې د پارټۍ نه دي زیاتره چې کوم کینډیډیټ دي آزادو نو هغو چې کوم مخالف نور کینډیډیټو د پارټو سره تړلي نو د هغو سره هغو اتحاد وکړو. دا ډېره یو ښه خبره ده ځکه چې دا ووټ تقسیم نه شي او موږ کوشش دا وکړو چې د خلکو سره داسې چې کوم امیدوار موږ ته ښکاري چې دا امیدوار داسې دی چې دا زموږ دپاره یو ښه نمایندګي کولی شي نو هغه بل امیدوار له پکار چې د هغه سره اتحاد وکړي. دغه شان چې موږ کوم په خپله باندې خپل ځان ته وګورو چې موږ کله ووټ استعمالو ووټ کاسټ کېدو له ورځو دا په دې خپل اوږو باندې یو بوج یو ذمهواري وګڼو چې دلته ورځم دا نه کوم چې تش دلته ورځم به ووټ ورکوم. زموږ د ووټ مقصد زموږ دا ووټ زموږ مستقبل دی. یعنې د را روان 15 کالو دپاره موږ د خپل پی کې 22 او د ورال باجوړ چې کوم ایم ان ای دی دا منتخب کوو. نو موږ له اوس دا سوچ پکار دی چې موږ کوم سړی اسمبلی ته لیږو نو دا یو داسې سړی ولیږو چې دا زموږ د باجوړ په حالاتو باندې هم پوهوي د باجوړ چې کوم معاملات دي په هغه هم پوهوي د دې په وسایلو باندې هم پوهوي
او د باجوړ یا د پاکستان چې کوم سیاسي سرګرمۍ دي په هغه باندې هم پیږي هغه ته دا معلومه وي چې را زمنګ د باجوړ دا یو ښه نمایندګي شي کولی او زمنګ د باجوړ چونکې کومنګ وو کې پکې ډېره شاته پاتې شوی ډېره پسمانده ده په دې نورو صوبو پسې نو زمونږ باجوړ خو بیا داسې ده چې دا خو موږ دغه نشو کولی تصور چې موږ په کوم ځای کې روان یو نو موږ له پکار دا دي چې موږ خپل لوټ استعمالو کوم نو دې کې موږ ډېر زیات د اطمینان نه کار واخلو ډېر په ښه نیت سره چې کوم دی کار وکړو بله خبره ده کله چې چېرته کومې پولینګ سټیشن وي د هغو مخ ته چې کوم دی هر پارټۍ خپل کیمپونه لګي دغه شان ته په تېر الیکشن کې مو زیاتره ځایونو کې داسې کیمپونه لګېدلي وو نو هغه ټول کیمپونه چې کوم دي نو کوم پارټۍ کسان نو هغه ټول یو ځای شو او بیا چې به کوم موټران راتله کوم مېلمانه به راتله نو د هغه ټولو پارټو کسان یو ځای به ناست وو د یو بل سره به ډېر په مینه محبت باندې هغه مېلمانه هم د یو بل نه اټینډ کول یعنې مطلب د مسلم لیګ دراله هغه به پی ټي آی والا هم اټینډ کول پی ټي آی دراله هغه پیپل پارټۍ والا هم اټینډ کول نو ټول به په شریکه باندې ناست وو نو اوس هم ټولو اورېدونکو ته ټول چې کوم کارکونان دي هغه د هرې پارټۍ دي هغو ته یو ځل بیا دغه خواسته چې موږ دغه شان ته ډېر په ښه طریقې سره چې کوم دی نو د الیکشن دپاره چې کوم دا پروګرام دی نو چې دا وکړو او موږ د یو بل سره مطلب چې پکې څه مسلې رانشي موږ پکې جنګ جګړې ونه کړو ځکه چې دا الیکشن د یوې ورځې وي او په دې یوه ورځ کې داسې وي چې یاره موږ پښتانه سیم جذباتي نه سو نو په دې ورځ باندې موږ بیا ډېر زیات جذباتي شو په دې ورځ باندې موږ بیا لانجم کوو په یو بل خپې لاس وماتو په یو بل پسې مشین او ټوپک هم وړو موږ دې حد ته رسو ځکه چې دا سیاسي سرګرمۍ نه موږ ډېر زیات جذباتي کوي نو په دې کې به د جذباتو نه موږ کار نه اخلو او موږ به په ډېر اطمینان سره دا کار کوو او چې کوم میلمانه راځي نو چې هغه دا ونه وي چې مطلب د پی ټي آی خلک راځي چې هغه دا ونه چې مسلم لیګ والا ډېر بد اخلاقه دي یا مسلم لیګ والا راځي چې پی ټي آی والا ونه چې دا ډېر بد اخلاقه دي چې موږ ټول څومره پارټۍ کسان دي کوم کیمپونه لګي د پولینګ سټیشن نه مخکې نو د هغو ټولو مخې ته چې کوم دی څنګه چې تېر ځل په ځینې ځایونو کې شو چېرته دا ټولو پارټیانو والا په یو ځای باندې کېږي او غونډې مطلب یو پنډال جوړ کړي دا نه چې مطلب هغلته ځان له پی ټي آی ناست دی هغلته پیپل پارټي ناست ده هغلته مسلم لیګ دی هغلته اے ان پي ده چې ټول خلک داسې وي چې په یو ځای باندې کېني نو دا به نورې دنیا ته هم ډېر یو ښه پیغام دی چې د باجوړ خلک چې کوم دي دا ډېر امن پسند خلک دي ټیک د پارټۍ نه دا ده خو موږ چې د کله هم داسې دغه راځي نو چې په هغه کې موږ ټول یو ځای ودرېږو بله خبره دا ده نننۍ ورځ زموږ دغه تیاریانو کوم وه تاسو ته موږ لمحه بلمحه چې څومره ویډیوګانو په شکل کې د پوسټونو په شکل کې څو نو هغه تاسو ته موږ در رسولي دي بل طرف ته د بارانونو سلسله جاري ده د بارانونو ډېر زیات نقصانات شوي زموږ چې کوم د حزبان میډیا پینل څومره پیجونه دي نو په هغه ټولو باندې ګڼ شمېر خلک پوسټونه رالیږي زیات تر دې شوي چې مطلب چاته لږ ریسپانس لیټ ملی شي یا څه دغه شي نو په دې باندې به تاسو خفه کېږئ نه ځکه چې زموږ کوم ټیم ته موږ الحمدلله ګڼ شمېر کسان یستو دا رسې نه چې مطلب دا یو کس دوه کسه چلی په دې پسې شاته 40-50 کسانو ټیم دی هغه شاته کار کوي خو دا په یو طریقه باندې په یو ترتیب باندې روان نو کله کله داسې چې زموږ راځي تر خلک ډېر زیات غوبل جوړ کړي په میسنجرو باندې په دې باندې ریلګونه شروع کړي په واتساپ باندې نو تاسو چې کله یو پوسټ رالېږئ هغه سره خپل تصویر لیکئ ویډیو هغه رالېږئ او هغه سره چې کوم مکمل ډیټیل دي نو هغه موږ ته رالېږئ بیا شیر کول او اپلوډ کول هغه څیزونه بیا زموږ کار دی بیا موږ هغه جایزه اخلو کوم څیزونه داسې چې هغه اپلوډ کېدي هغه اپلوډ کوو او بیا مختلف چې کوم زموږ پیجونه دي نو په هغه ټولو کې موږ تقسیم کار ورکړی چې مطلب کم یو څیز کم پوسټ موږ د کم ځای نه اپلوډ کولی شو نو دغه د الیکشن سرګرمۍ دي تاسو زموږ په غاړه کې دا ایمیل نه دا ایمیل دی چې د الیکشن کمیشن اف پاکستان طرفه موږ ته جاري شوی ساحل صاحب په غاړه کې زما په غاړه کې زموږ چې نور څومره ټیم ممبر دي د کیمرې نه شاته زموږ سره تحسین الله ناست دی هغه ته نو تاسو ته به سبا یو ځل بیا انشاءالله تعالی چې کوم د الیکشن کوریج دی نور دې دپاره به زموږ ټیم ممبر چې کوم دی ځای په ځای خواري هر یو پولینګ سټیشن نه به تاسو خبرو د هر پولینګ سټیشن نه چې کوم صورتحال وي کومې نتیجې هغه به درکوو او د دې سره سره څنګه چې موږ اوس لایو راغلی سو هغه شانته لایو ټرانسمیشن به هم جاري وي څنګه چې په تېر الیکشن کې تاسو لیدلي چې زموږ لایو ټرانسمیشن اوس تاسو سره او په هغه کې چې کوم دی نو زاهد جان صاحب او ساحل تنها صاحب عرفان الله جان صاحب او دغه شانته نور ملګري هغو به وخت په وخت لایو راتلل او تاسو له به چې کوم دی نو چې کوم د الیکشن ریزلټ هغه ډیټیل به ورکول تھینک یو چې ډېره زیاته مننه کتونکو عاصم صاحب د خبرو خلاصه دا وه چې سبا د خیره سه انشاءالله د الیکشن ورځ ده په حلقه NA8 او PK 22 باندې دا باندې به الیکشن کېږي د دا پیغام هم ورکړو په خپلو خبرو کې چې را موږ له پکار دي چې موږ په دوستانه ماحول کې دا الیکشن یعنې مطلب ووټ پرکاسټ کړو زموږ کوم لیډرز دي نو هغه هم پکار چې خپل ووټ چې کوم دی هغوی ته نصیحتونه او دغه شان د هغوی په دې باندې پوهه کړي چې را پکار ده چې بس سړی ووټ کاسټ کړي دا ګټه او تاوان د الله په لاس کې دی
برحال زمونږ امید به هم دا چې انشاءالله خلک څه فیصله کوي یا به خلکو ته انشاءالله قابل قبول هم وي او د ده هم وایي چې ووټ یو امانت دی، د ووټ شاته زمونږ ترقي هغه د هغې موجودګي پکار ده، ځکه چې دلته تعلیم د تعلیمي ادارو کمی دی، دغه شانته د صحت چې کومې ادارې د هغو کمی دی، نور زمونږ بل اشمل مسلې دي، بجلۍ مسلې دي او دغه شانته نور ځوانان بېروزګاره دي. نو ووټ چې کله موږ کاسټ کوو یقینا خلکو فیصله سیم کړي او دغه یو خبره چې زموږ علاقه ډېره زیاته پسمانده را بلکې زه به د اوورال ایکسپارټه خبره وکړم چې پخوانۍ قبایلي سیمې هغه ټولې پسمانده دي او دلته دا ضلعې چې کوم دی دا نوې ضلعې دا مسایلستان دی، دلته مسلې چې کوم دی شته، خلک دلته اوس هم دورابطاز علاقو کې د جوړونو بوس کي داسې علاقې شته چې هلته د بجلۍ رسایي نه ده شوې، هلته ستنې او تارونه نشته دی، داسې علاقې شته چې هلته د تعلیم یعنې سکولونه نشته، د جینکو خو سړی تصور نشي کولی بهرحال که د هلکانو دي نو هغه هم کم دي، که سکولونه شته نو بیا پکې سټاف کم دی، که سټاف شته نو نور سهولتونه پکې نشته. دغه شانته زموږ سره د سپورټس میدانونه نشته دی، دغه شان زموږ سره اوس پورې پارک نشته دی، دلته د سیلګرۍ ځینې دي ډېر مشهور پکار چې په هغې باندې کار وکړی شي. دغه شانته دلته کارخانې ولګي، دلته خلک په د خپل علاقه کې چې کوم بزنسمنان دي کاروباري خلک دی چې هغه دلته خپل کاروبارونه شروع کړي او دغه شانته غټې کارخانې ولګي، دلته یونیورسټیانې او دغه شانته کالجونه جوړ کړی شي، ځکه چې د باجوړ آبادي ډېره زیاته ده. نو پکار خو دا زموږ سره د یو MLA پکار چې دا دوه وي او دغه شانته زموږ 4 MP ګان دي پکار چې دا شپږ الله دې وکړي چې زموږ خلک دې لپاره اتفاق وکړي او د دې لپاره څه پلانینګ هم ساز کړي، دغه شانته زموږ دغه کمې پوره شي. بهرحال مقصد د خبرې نه دا و چې موږ به انشاءالله لایو راځو ازبان میډیا پینل باندې او سبا به انشاءالله ټوله ورځ تاسو سره که زندګي وه لمحه به لمحه دا پرونسیشن دی انشاءالله، ځکه چې د ازبان میډیا نیټورک سره پوره یو نیټورک دی، ډېر ټیلنټډ صحافیان، هغه صحافیان یقینا چې هغه په ډېر سخت حالاتو کې کار کوي. انشاءالله سبا هم زموږ دغه ډیوټي موږ به کوښښ کوو چې تاسو بر وخت خبرو کو، سپیشل چې کوم مسافر دي د غرو پر خوشحالي خبره داره چې ازبان میډیا پینل سره پاتې شي او تر نتیجې راتلو پورې به انشاءالله تاسو سره موږ ملګري یو. تاسو ډېره زیاته مننه کوو کتونکو، انشاءالله تاسو به داسې کوئ ځکه چې ازبان میډیا همیشه خلکو ته باوري او مصدقه خبرونه وړاندې کوي. ډېره مننه عاصم صاحب.